د چمن او شاوخوا سیمو کې د اوسنۍ ګراني راغلې ده او سبزیانې چې دي هغه په ګران نرخو باندې خرڅېږي. که خبره موږ وکړو بینډۍ او مټر چې دي هغه په 300 روپۍ کیلو او ټماټر چې دي د 2500 څخه تر 280 روپۍ پورې چې دي هغه کیلو خرڅېږي. دا رقم ګوبۍ چې دي په 140 روپۍ او کډو چې دي په 120 روپۍ چې دي هغه کیلو خرڅېږي. دغه رقم میوې چې دي دا هم ګرانې خرڅېږي. د دې په حواله چې دی د دې مهنګایي په حواله چې دی عوام چې دی د کوم ستونزو سره مخامخ دي راځو به د ځینو خلکو څخه پوښتنه کوو. تاسو څه ویل غواړئ دا اوسنۍ چې کومه ګراني راغلې ده؟ موږ دا ویل غواړو په چمن کې شیان ارزانه سي. نن سره 15 د سبزي لړیا کوو د ګرانۍ د وجه نه ورچو اره 50 پر مارو واستل لري مارو په 1.5 روپۍ. تاسو ویل غواړئ چمن کې ګراني ده؟ چمن کې وروره دونه ګراني ده چې ګر سره والله موږ پریشان یو د عوام ګر د پریشان دي. اوس ما خالی د بینډۍ پوښتنه وکړل په 300 روپۍ کیلو دی. ټماټر کې دی 300 روپۍ کیلو ته ورسېدي. اوس ما پوښتنه وکړل کډو دی دغه 2.5 مثال دغه 180 په 200 وینې شه کډو پیدا کی هر شي ګران دی. وروره عوام ډېر پریشان دي. موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې وروره دا شی دی ارزاني وکړي. سر په چمن کې ډېره ګراني ده. کډو دی په 1.5 روپۍ دي، مټر په 300 روپۍ دي، داسې ټماټر هغه په 2.5 روپۍ دي. بل خوا ته دروازه بنده ده، خواري نشته، خلک د لوږې سره مخامخ دي. وړو یو بوجي په 4000 ده. نو په دا حالاتو کې به موږ څنګه ګزاره وکړو؟ بلکې حکومت زموږ سره څه مرسته وکړي، زموږ غم دې وخوري. ډېره مننه. دا و د چمن ښار ځینې خلک چې هغو زیاته کړله چې په چمن او شاوخوا سیمو کې چې دي د مهنګایي یو نوی لهر راغلی دی. سبزیجات چې دي هغه په یوه هفته کې د 100 روپۍ څخه زیات چې دي په هغه کې اضافې راغلې ده. نه صرف سبزیجات بلکې میوه‌جات چې دي هغه هم په ډېر ګران نرخو خرڅېږي. د دا ځای اوسېدونکي د حکومت څخه مطالبه کوي چې حکومت یې کم از کم په سبزیانو کې او د روزمره چې کوم سامان دی خورني سامان دی په هغه کې د استحکام راولي.